اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و کتونکو، رب ذوالجلالم سره زما د رمضان دا برکت والا ورځ شپې نصیب کا. ناظرین و کتونکو، یو کس تپوس کړی دی چې په د روژې دوران کې لپسټک استعمالول چې چونکې دا شونډې وچې وي نو هغې استعمال په د رمضان کې څنګه دی. رونو دغه ملګري ته ما جواب دا دی او ناظرینو کتونکو ته دا مسله کېښودل غواړم چې د رمضان په دوران کې که ته لپسټک استعمال کې نو استعمال یې چې کې ته به خامخا چې روژه بنده شي ته به په هغې باندې خامخا ژبه وهې په دې شونډو باندې. نو چې کله دا ژبه داسې ته ووهې نو په دې باندې دا کوم ذرات چې دي د لپسټک والا په دې شونډو باندې هغه د تا دننه بدن ته داخل شول چې دننه بدن ته داخل شول، لحاظه په دې باندې تا روژه ماتېږي. نو هېڅکله دا خپلې شونډې په څه شي باندې غوړول یا که هر شی وي هغې استعمال د رمضان په دوران کې نه دی پکار، د دې دپاره چې زموږ تاسو د روژې حفاظت وشي.